السلام علیکم عزتمنو اسماعیل ماشوم چې کارټنان کې څو ورځې مخکې یې ډېر بې دردۍ سره قتل شوی د اخر ولې قتل کړو او په څه باندې یې قتل شوی ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ تاسو ته به پوره معلومات در ورسیږي د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ مهرباني وکړئ زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب خوا کې وسره د ټالۍ نشان ووهئ چې خاله یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمن دغه شانتې تاسو ته ما بیګا یو ویډیو کړی و اسماعیل ماشوم ډېر سخت بې دردۍ سره قتل شوی او دا چا قتل کړی عزتمن دا و د اسماعیل ماشوم د یو کور بل په کړایي باندې ورکړی او د هغوی کردار دا وجلی دی دې ماشوم اخر داسې کومه ګناه کړې وه چې دا یې وجو عزتمن دې ماشوم چې د هغه ښځې ته یعنې کنځل کړی وي او د کنځلو په ګناه کې د ده قتل نصیب شو عزتمنو خو داسې نه وه په کار چې دا د یعنې قتل کړی وی هغوی به راغلی وي د ده مور او پلار ته به ګیله کړی وي چې ستا زوی وګوره موږ ته یعنې کنځل کوي اسماعیل ماشوم مور او پلار خو بې موره خو نه او نه بې پلار دوی ته به یې ګیله کړې وي هغوی به ګیله اخیسته چې ګیله یې نه وي اخیسته بیا یې کوی داسې کړی وي خو بیا هم داسې ورسره نه و په کار عزتمنو چې د دې قاتلان درې کسان دي خاوند ښځه او لور دا درې کسان دا قتل کړی دی بیا یې د شپې راغستی دی چې سهار شوی دی نو سهار وختي یې بیا په لښتي کې غورځولی دی د دوی کور مخې ته یو لښتی و هغه لښتي ته یې غورځولی چې پلار یې راپاڅېدلی چې یعنې اسماعیل خو کور کې نشته بیګانه غیب شوی ده چې ویې کتل نو په لښتي کې پروت و بیا یې پلار همدا چغې ویله چې زویه په تا باندې څومره سخته تېره شوې ده عزتمنو تر اوسه پورې میډیا والا ته دا خبره لا نه ده شو شوې انشاءالله د څو ورځې بعد به تاسو ته موږ دغه قاتلان به درته وښیو چې دا د اسماعیل ماشوم قاتلان دي زموږ نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي